وشکه حسین د یوه وکتل کړله خدای وبخښلې. شته روایات شته دي دې حوالې سره خدای به ټولې ګناهونه ته بخښي. خو دغه سوچ وکړو چې د کومې ګناهونه دي. دا یوه. دویمه خبره دا دی څه حسین متام کې تو ته خدای ګناهونه وبخښلې. او یې دې مطلب دا دی چې محرم نه بیا ګناهونه کوو بل محرمه پورې او اجازات یې ډېر کړلو. که تو ته یې دا وویله چې نن د سترګې لمدې شولې سترګو ګناهونه د معاف شي بیا دا سترګې ګناهګارې نه کوي. که تو ته یې دا وویله خو چې کله یې وبخښلې دې مقصد نه دی چې بیا لاړ شم ګناهونه کوم بیا لاړ شم سندرې ګانې بجانې واورم. اوس چوره منافقات د مشیا کوو چې محرم راشي موږ ټیپونه ټوله بند خو چې محرم وځي بیا مغه ګانې بجانې کوو دي که نه دي کوو حسین سره. ما یې حسین سې تړو وایه زه د داسې کوم. حسین جو ته دا اجازت نه ورکوي. خو اوس سوچ کوئ دغ دیخنه بله طرفه یوه حربه استعمال کړي دی چې دغو خلکو ته که ډایرکټ ټکار اوسویو چې حسین پرېږده وي کربلا پرېږده وي عاشورا پرېږده وي ژړا نه یې پرېږدي. بل ټیکنیک حساب نو کړی دی تحریفات. پوهېږئ خبرونه تحریفات چې ته ویلی شي چې د مولا حسین انقلاب نه طرفه خراب کي. خپله شیعو کې کسان ورپاسوي یا هغوی ژبونه یا دانسته طور پر څه پوهېږي یا غیر دانسته چې دا ځوانیان نه دی پوهېږي چې دا زه د څه آیم هغه د حسین عظیم انقلاب خراب کړي. هغوی نه یو سوچ دی هغوی نه یو دا دی چې خود یې دا عیسیانو کې و عیسیانو نه مو طرف ته راغللو. عیسیانو عقیده دغه دی چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی صلیب ته ختلی دی. حالان کې قرآن آیا دی وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم. عیسی علیه السلام قتل نه دی شوی هغه صلیب ته نه دی ختلی. دا عیسیانو یو جوړ دی درویغ دی. عیسی زنده دی څلورم اسمان ته ختلی دی. دا برخور روایات دي د حوالې سره آیات قرآن موجوده دی. اوشاتی کو خداوند عالم دوی ته یوه شبهه شوي وه. خو به هر حال عیسیانو عقیده ده دی چې عیسی علیه السلام دار ته ختلی دی و شهیده شوی دی. ویلی اوس دا وجه وکړه وجه دغه دی هغه یې چې څوش که دی جمله ډېره درندات دی هغه یې چې کله آدم ونې ته نږدې شولو نو آدم ونې ته نږدې شونه جنت نه ورمتله ایدي نتیجه دا شوه چې هر بشر ذاتا نجس شولو. هر بشر هر انسان ناپاک شولو. دیدی طهارت دپاره چې ساره پکېدو نه واحد ذریعه حضرت عیسی علیه السلام چې هغه دار ته هغه صلیب ته وختلو دې دپاره چې عیسیانو هغه ګناهان ورسره پاکې شي. سوچ مو خبرو ته که سوچ نه وکړه خبرې ته دې دپاره دار ته وختلو چې عیسیانو ګناهان شي ورسره پاکی شي. لذا قیامت پورې هر عیسائی ما ډارېږي که شوره ګناهانې ونه وشي یا هغه زما حضرت عیسی علیه السلام خستی دی. چا خستی دی؟ عیسی علیه السلام. هسه که عیسایانو انجیل کتابو کې شته نورو کتابونو کې چې کله هغوی کې چې ګناه وکړي نو هغه بیا ګرجې ته ځي کلیسا ته یوه ښځه د هغه ځي کې ټولو ګناهانو اعتراف کوي بیا کوم راهب دی ملای دی عالم یې ښایي اسقف یې ښایي هغه ورته څه ټولې ګناهونه م ته وبخښلې نه نه بس دغه یو ګناه بازار ګرم دی. یوروپ ویلې ګناه لپیټ کې دی امریکا ویلې ګناهانو لپیټ کې دی دغو شی وواچېده ګناهانو اجازاتو ته میلاو شول. سیم اندازه فکر شیعو تر نوتلو چې هغوی هم دانسته یا غیر دانسته طور باندې څه یی سوچ کوئ خبرې ته وشکه حسین د یوه وکتله کړله خدای وبخښلې. شته روایات شته دي د حوالې سره خدای به ټولې ګناهونه ته بخښي. خو دغه سوچ وکړو چې د کومې ګناهونه دي. دا یوه. دویمه خبره دا دی څه حسین متام کې تو ته خدای ګناهونه وبخښلې. او یې دې مطلب دا دی چې محرم نه بیا ګناهونه کوو بل محرمه پورې او اجازات یې ډېر کړلو. که تو ته یې دا وویله چې نن د سترګې لمدې شولې سترګو ګناهونه د معاف شي بیا دا سترګې ګناهګارې نه کوي. که تو ته یې دا وویله نن دغو غوږو سره ذکر د حسین اورېدلو غوږونه د اوسه پاک شوله خو بیا بل محرمه پورې دغو غوږو حفاظت دا وکړه که نه اندېښنه ژبه دی ګناهګاره شوې وه حسین ذکر سره پاکه شوله. آیا حسین دا ته ویله چې بس دې نه څه اجازات مو ډېر کړلو؟ نه دا فکر غلط دی. اول خدا چې کومې ګناهانې معاف کېږي هغه ګناهانې چې ما خدای سره دي
حقوق الله والا ګناهونه ایمو سترګو ګناهونه کړي دي ایمو خبر ته خوشش کوي ایمو غوږونو نه ګناهونه شوي دي ایمو شبې نه ګناهونه شوي دي څه هغه ګناهونه چې ایمو خدای سره دي دا به مو ته خدای شي کوي بخښي خو څه کله وبخښلي ایدي مقصد نه دی چې بیا لاړ شم ګناهونه کوم بیا لاړ شم سندرې ګانې بجانې واورم اوس څومره منافقات د مشیا کوو څه مو حرام راشي مو ټیپونه ټوله بند خو څه مو حرام وځي بیا مغه ګانې بجانې کوو دي که نه دي کوو حسین سره ما یې حسین سے تړو وایه زه د داسې کوم حسین جو ته دا اجازت نه ورکوي دا یوه نکته کومې ګناهانې چې هغه یې تا بندګانو سره دي پردی حق در باندې دی غصب د کړی دی یتیمانو حصه دی در سره خویندو حصه دی در سره مظلوم حصه دی در سره یتیم حصه دی در سره هرگز دا سوچ ونه کې چې حسین متام سره هغه پردی حق موته حسین وبخښلو یاد وساته ټوله کوله وژړېږه حسین د غصب ګناهونه نه معاف کوي دغه ځای کې مو ټولو خاموشي دی سوشمنه خبر ہوتا قاتل ظالم غصب حقوقو باندې ډاکی شون کې دشه کسانو سره حسین نه دی ویلوړ ویلې حسین غصب مقابله کې ویلوړ دی حسین ظالم مقابله کې ویلوړ دی حسین حرام خور مقابله کې ویلوړ دی څه حرام کوم او حسین د شوړم څه نه بس حسین والیار ته خلاص کا حسین کربلا حرام خور ته نه دی خلاص کړي حرام ولیار بندولې ته خلاص کړي دی دا شی ډېر مهم دی زه کله حسین در رسوم په کار دی دغې ژړو سره هغه حرامونه ځان پاک کوم طهارت وکړم ځان سې خوري وکړم ځان سې تلاش وکړم که ما کې ظلم موجود دی زه ځانه ظلم وبسم که ما بدن ګناهانو نه ډک دی زه حسین د ذکر سره ځان ګناهانو نه پاک کوم ځان سې خوري وکړم زه ځان سې تلاش وکړم دا روایت څو ځایه ما ویلی دی مولا حسین چې کله کربلا ته تللو لیاری کې دا جمله استعمال کړله کچانې هو پردی حق پاتې دی څه کوي جملې ته کچانې شی پاتې دی پردی حق پاتې دی ما سه کربلا ته لوړ نشي اوس در خاتمه که خبره کنه څه کربلا کې د نه پرېږدي بیا د متام کې پرېږدي هوایي تاسې لګوئ کنه کچانې پردی حق کرزا پاتې دی لاړ نشي ما سره یاد وساتي هغه کس که ما سه کربلا کې رکابو کې شهید ویرې نشو خدای به پردی حق حساب سره ورځې قیامت کوي دا خدای نه ورته بخښي